کوزدر چکدره کې د بردر شرینګل شعور کلی سره تعلق لرونکو دوه خاندانونو ترمنځ 33 کاله زړه دښمني د جرګې په کوششونو په دوستۍ کې بدل شوې ده. په دې سلسله کې ډاکټر عبدالقدیر خان سکول چکدره کې د درنې جرګې تابع شو چې پکې د کوزدر تحصیل دینزي چکدره بردر تحصیل شرینګل باجوړ او خیبر پښتونخوا نورو سیمونو مشرانو علماء کرامو او کشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. جرګه کې د جرګې مشرانو چکدره رودیار حسین خان زاهد خان نوید اختر بردر شرینګل قاری محمد زمان ملک فضل مولا خان حاجی امین شاه خیستروان او نور مشرانو د شعور کلی متاثره یا مقتول فریق خیسته رحمان فضل رحمان احسان الله خان نورزاده عمرزاده او هغې د خاندان نور غړي د ملزم فریق حاجی فضل رحمان عبدالجبار او کچې معاذ الله او هغه د خاندان نور غړو سره په میله وهلو د 33 کالو نه روانه دښمني په دوستۍ کې بدلیدو اعلان شوی دی. په دې حواله د ملزم فریق فضل رحمان او مقتول فریق فضل رحمان وینا وه. او ډېر شکریه ادا کوم چې خپلو برادرو چې زموږ سره دومره کوآپریشن وکړو او موږ باندې الله پاک دومره رحم او فضل وکړو چې موږ یې اخترونو سره روغ شو او ډېره غټه شکریه ادا کوم. ټولو مېلمنو شکریه ادا کوم. زموږ خپل منځ کې زموږ وروڼو د تره زامنو زموږ خپل منځ کې څه ستونزه هغه الله راضي شو او ختمه شوه. جرګې ته د وینا په وخت چکدرې امان الله خان خیبر پښتونخوا زکات چیرمن امتیاز خان پرزن بخویدار خان مرحوم نعیم الله خان عمران خان وکیل شاهد خان عمران خان گجر وکیل عطاالله خان وکیل ملک ایوب خان مشتاق صالح محمد زاده شټاکی منور حاجی قاری محمد اکبر محمد ظاهر شاه ملک نظام الدین مراد شاولی خان حاجی جانزاده او نورو د دین اسلام او پښتون معاشره کې د روغې جوړې په اهمیت رڼا واچوله او دې روغه کې په کردار ادا کولو د جرګې د غړو د کردار ستاینه کولو سره د جرګې په کوششونو روغه کولو فریقینو شکریه ادا کړه. وینا کوونکو وویل چې الله او د الله رسول په روغه او ورورولۍ خوشحالیږي. دوی وویل چې په روغه کې امن دی خوشحالي ده او دښمنۍ کې بدامني او نفرت دی. وینا کوونکو په مشرانو زور ورکړو چې د دې روغ جوړ دا سلسله جاري وساتي او خپل چاپیرچل کلو ضلع او صوبې په سطح چرته هم ورانی روغو کوششونه وکړي. وینا کوونکو سیمه خصوصي توګه کوزدر کې امن برقرار ساتلو لپاره په قومي سطح یووالي مقابله کولو هم زور ورکړی دی. نن ډېره برکتي ورځ ده چې د دوو فریقینو په منځ کې ډېر د 30 کالو نه کمه تنازع روانه وه هغه په خیر خیریت سره شکر الحمدلله ختمه شوه. زما به سوال دی پوره د بردیر د کوزدر دې ټولې صوبې دې پښتنو ته چې یاره کم از کم موږ له سوچ پکار دی چې موږ دغه شانتې مسلې په کور کلي کې د هر ځای چې موږ راپاسو دا په خیر خیریت سره دا ختم یو مؤمن مسلمان پاسي او د یو دوه وروڼو مابین صلح راولي دا د دوه کسانو مابین نه ده دا د ټول خاندان ده دې سره د علاقې امن د کلي امن هغه پرسکونه کیږي او یقینا دا کم دو فریقین جنن دلته الله پاک ثواب وکړو د دوه صلح روانه ده الله پاک په خیر سره ورسوي. نو د دوه د زړونو تاسو کوي د دوه زړونو واوري چې په دوه بس تیر شي په دې مابین کې کم وخت په دوه تیر شو. د دښمنۍ مثال د اور دی او اور چې کله په ځنګل کې ولګي او کوم وخت پورې هغه ختم نه کړی شي هغه مړ نه کړی شي نو د هغې نه نور ځنګل تباه کېږي. نورې قیمتي ونې چې کوم دی ولېږي د دې واحد حق دا دی چې په دې باندې واړولی شي او د دې خاتمه وکړی شي. الحمدلله چې کومه مسله راغلې وه ورورولي الله رب العالمین دوباره بیا جوړه کړه او زمونږ دا خواست دی د ټولو مسلمانانو ته چې په کوم ځای کې داسې مسلې راځي خپلو مشرانو ته هم درخواست دی چې د دوو مسلمانانو منځ کې صلح وکړي. الله په قرآن کې دا وایي چې یا صلح خیر په صلح کې خیر دی. په دینځۍ په خاوره موږ ته دا اعزاز حاصل شو چې موږ د بره دین د خپل ورونو سره په دې کې دونه شریک شو او دونه جرګې او دا هغې نن دا نتیجه راوړه چې زموږ په دینځۍ دا روغه کېږي.
منډې درې کړې دي خپل وخت قیمتي کړی دی زیات کار د هغوی شکر ادا کوم او د فریقینو د دواړو فریقینو شکر ادا کوم چې دوی یو بل ته اوږې ښکته کړي او خپله دا ورورولي چې کوم دا نو دا دوباره جوړه کړه نو زه خصوصا چې کوم دی د هغوی شکر ادا کوم او ټول قومونو ته ټولو خلکو ته دا پکار دی چې خپلې اوږې ښکته کړي او خپلې ناروغۍ او دا مسلې چې کوم دي نو دا حل کړي چې نن دا دینځی په خاوره باندې د اپر دیر شرینګل د یو درې دېرش کلیزې دشمنۍ هغه په روغ باندې د بدلېدو دلته په تحصیل دینځی باندې مونږ ډېر زیات فخر محسوسو او بیا زمونږ د دې ځګي میزبان چې کم اوریدار حسین خان شیر حسین خان زمونږ د چکدرې مشران د هغوی ډېر زیات شکر ګزار یو چې دې میلمنو ته دلته په دې خپله خاوره باندې هرکلی ووي او د دې روغې څېره چې ده نو هغې مونږ تحصیل دینځی ته په سر کړه مونږ د دې ډېر شکر ګزار یو نن چې په کوم ځای کې موږ ولاړ یو په دې ځای باندې نن د الله تعالی رحمت ورېږي ځکه چې دا دوه مسلمانان دا دواړه زما ورونه دي او دا دواړو د یو بل نه زړه بد شوی او درې دېرش کاله دا د یو بل نه بار وو هغه نن دې مشرانو هغه را یو ځای کړه او د هغه زړونه یو بل ته رانږدې کړه نو په دې محفل نن د الله تعالی رحمت ورېږي سره به موږ د خپلې خاورې حفاظت به هم کوو موږ به په دې خپله خاوره باندې دا زموږ خاوره ده دا زموږ وطن دی په دې خپله خاوره باندې که دا څوک په هره جامه کې راځي نو موږ به د هغه ناپاک قدمونه په دې خاوره کې نه پرېږدو موږ به ټول قومونه یو کېږو او موږ چې زموږ د علاقې ته زموږ د وطن ته څوک په سپکه باندې ګوري نو موږ به د هغو په دې سترګو کې ګوتې ورکوو موږ به د هغو د وطن نه زغلو کړی دی او د فریقینو له په دې روغه باندې مبارکباد ورکوو په دې دښمنۍ کې 33 کاله وړاندې د شرینګل شعور کلي کې د ملزم فریق د لاسه مقتول فریق خیست رحمان پلار وژلی شوی او دوی په چکدره کې د زاهد خان سره په اوسېدو مجبور شو دواړه خاندانونه خپل منځ کې د ترنو زامن وو محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر